ټول حکومت ته خواست کوم چې دا څه کوي دا غلط کوي موږ الله پیدا کړی او دا انسان یو ګنده امتیازونه پیدا دی د ډېرو ګنده امتیازونه دا پیدا دی او دا بېوقوف دا سوچ نه کوي چې زما د پاسه یو الله شته داسې د بېغیرتوب ژوند تېروئ بېغیرتو تاسو د امریکې نه یارېږئ د امریکې غلامان یئ بېغیرتو آواز وکړئ ختم نبوت زنده باد تپوس کې دا مردار د دې ملک نه لرې کې خفه کېږئ مه قاضیانې زموږ ذاتي دشمن دی او د دې سره مقابله کوو ځان هم تباه کوو او دا مردار د دې ملک نه مې لرې کوو وعلیکم السلام حاجي صاحب ښه خیر دی جی دی جی لالی ګل دا راته وایي چې د چیف جسټس چې کومه فیصله کړې د قادیانیانو حوالې سره دې حوالې سره څه وایي جی وروره کاپران دي دغه پنجابیان دي او مردار دي د غله دي دا ټول اټک نه دی خو پښتونخوا ته ډېر سپک ګوري او دا ښه نه کوي او دا مال چې کوم دی وړې ګران کړي دي ګیس نشته هر یو شی مولې چې کومه ده مولې په چا په څلور نیم نه غوله او دوی چې کوم دي هغه مولې مطلب دی په 50 روپۍ مولې خرڅېږي ګازره په 3 روپۍ سیر وه په 2 روپۍ سیر وه هغه هم په 150 روپۍ کیلو خرڅېږي ملک زمونږ تباه دی او دا مردار ناست دي د دې مردارو د لاسه مونږ خراب یو هر یو سړی چټکي والا څه کوي هغې چې غوړي واري نو وړی نه وي چوړه واري نو غوړي نه وي پیاز نه پیاز په 200 روپۍ کیلو په کم قانون کې په مسلمان ملک دی یا زما وروڼو راچوت چې او د دې تپوس کې دا مردار د دې ملک نه لرې کې خفه کېږئ مه قاضیانې زموږ ذاتي دشمن دی او د دې سره مقابله کوو ځان هم تباه کوو او دا مردار د دې ملک نه مې لرې کوو کاکا جي راشه السلام علیکم څنګه دی دوی سره خبرې وکړو السلام علیکم وروره ښه څه نوم هم دی جي محمد افضل دا چیف جسټس کومه فیصله کړې اوس مولانا صاحب بیان کې په هغې بحث وکړو دې حوالې څه وایي د قادیانیانو په حق کې چې کومه فیصله شوې یاره جي دا خو بالکل غلطه کړې ده هغه سړی مسلمان نه دی اورې چې کوم سړی د دې په باره کې ونه درېدو هغه بالکل کوپر سیټ ته روان دی اورې دا زه ټول حکومت ته خواست کوم چې دا څه کوي دا غلط کوي موږ الله پیدا کړی او دا انسان یو ګنده امتیازونه پیدا دی د ډېرو ګنده امتیازونه دا پیدا دی او دا بېوقوف دا سوچ نه کوي چې زما د پاسه یو الله شته داسې د بېغیرتوب ژوند تېروئ بېغیرتو تاسو د امریکې نه یارېږئ د امریکې غلامان یئ بېغیرتو آواز وکړئ ختم نبوت زنده باد ختم نبوت زنده باد تاجدار ختم نبوت زنده باد زنده باد زنده باد ډېره مهرباني کاکا جي خیر دی جی د الله احسان دی دا چیف جسټس یو فیصله کړې ده د پاکستان چې کوم چیف جسټس دی د سپریم کورټ د قادیانیانو په حق کې چې دوی د خپل تبلیغ کوي د خپل دین د خپل مذهب دې حوالې څه وایي دا ډېره غلطه فیصله ده دا چېرې سمې نه خوري موږ مسلمانان یو انشاءالله پر خپل دین باندې ښه پاخه ولاړو موږ به قاضیانو سره خپله مقابله کوو او ښه په نره به یې کوو حاجي تاسو راشئ څنګه دی خیر دی جي ټیک ټاک دا چیف جسټس د فیصلې حوالې څه وایي جي بخښنه غواړم زه خو لاول ما ته پته هم نشته زه پیزارو بازارو کار کوم د دې پته راته شته نه لکه څه چې کلي که نه او د مسلمان په باره کې کلي دی غلط کلي دی ټیک نه دی کلي الحمدلله موږ مسلمانان یو موږ په خپل دین باندې ښه دایم او قایم ولاړ یو د دې مقابله موږ هر څنګه په ځان هم کوو په مال هم کوو چې صحیح هغه به موږ مقابله زموږ خو دا عقیده ده چې ختم نبوت د پیغمبر علیه السلام نه پس بل نبي نه دی راغلی قادیانیانو خپل ځان له یو پیغمبر یا یو رسول جوړ کړی نو 1973 د آیین مطابق هغوی د اسلام نه خارج دي بایجان چې هر صحیح که نه موږ او ایمان راوړی په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې موږ به د دې کلمې د لاندې ژوند ضروري دی کې باقي بله خبره نشته خو یو سړی څه کوي هغه خو د هغه سړي خپل اسلام او اسلام دی هغې څه پوه شوې نور خو موږ مسلمانان یو موږ الحمدلله په خپله مسلمانان به کلک دایم او قایم تر نن تر مرګه پورې ولاړ یو انشاءالله انشاءالله کاکا جي ته ښه السلام علیکم څنګه دی څه نوم هم دی جي امیر خان دا چیف جسټس چې کومه فیصله کړې د قادیانیانو په حق کې دې نه خبرې بالکل ته خبرې ډېره غلطه فیصله کړې ده او ما ته خو د په ایمان کې شک ښکاري چې دا مسلمان نه دی دا یو دا کافر دی دا او دا چې هر چا روستی دی د هغه په ایمان کې فرق دی چې دا غلطه فیصله کړې ده